أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. عبد الله ابن مبارک یو تابعی ده، یو ډیر لوی عالم ده، یو ډیر معتبر بزرگ ده چې هر کال به د حج کاوه. نو د مبارک یې چې ما حج وکاوه، له حجه فارغه شومه، بهر راووتمه، بیت المقدس ته مې اراده ده. یو انسان په سترګو باندې راغی چې ورزندې شومه، دا یوه زړه ښځه ده، هغې ته مې سلام ور واچومه، السلام علیکم. بیا په خپله بولۍ باندې داسې نه راته وویل چې وعلیکم سلام، بلکې د قرآن شریف په الفاظ یې وویل یا سلام قولا من رب الرحیم، سلام دی وی له هغه ذاته چې دی ډېر غفور او ډېر رحیم ده. بیا ما ورته وویل ما ول چیرې ځې؟ یا دې راته وویل سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. آیات شریف یې راته ووایو، داسې نه راته وویل چې زه حج مې کړی ده اوس بیت المقدس ته روانه یم. هغه آیات شریف یې ووایو چې الله پاک جل جلاله نبی مبارک بیان یې کړی دی، یا ما دی روان کو له کعبې شریفې څخه مسجد اقصی ته، بیا مې له هغه ځایه څخه بیا عرش اعظم ته بوت. دا آیات شریف یې ووایي سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. په خپله بوله یې نه راته وویل چې زه بیت المقدس ته ځم. بیا ما ورته وویل ما ول دلته څه شی کې چالې ګرځې؟ دی داسې نه راته وویل چې غلطه یم. بیا یې آیات شریف ووایي ومن یضلله فلا هادی له، چې څوک الله جل جلاله له لارې څخه چپ کړي هغه بیا د هغه لره بیا سمېدونکی نشته. یا ما ورته وویل څو وخت کېږي په دې ځای کې چې ته دلې ګرځې؟ دی یې داسې نه راته وویل چې 3 شپې او 3 ورځې مې کېږي. هغه د زکریا علیه السلام مبارک چې الله پاک ورته وویل، الله پاک یې زوی وغوښت، بیا نو الله پاک نشانه ورکړه چې 3 شپې به ته خبرې نشې کولی. هغه آیات دا ده چې الله تکلم الناس 3 لیال سویا، 3 شپې 3 ورځې به ته خبرې نشې کولی. دی دا آیات شریف وایي معنا 3 شپې د ما کېږي چې دلته په دې ځای کې سره ګرځم او لوری راجې ورک ده. بیا یې ما ورته وویل دا ښځې ته چې دلته ته څه شی خورې او څه شی څښې، خوراک څښاک څه شی ده؟ یا دې راته وویل آیات شریف یې وایي د ابراهیم علیه السلام مبارک هو یطعمني ویسقین واذا مرضت فهو یشفین. الله پاک ما ته خوراک راکوي او څښاک راکوي او جوړوي مې زه مریضه شمه. دا آیات یې وایو. یا ما ورته وویل له ما سره خو خوراک ښایسته کې خورې. یا یې دې راته وویل چې اتم صیام الی اللیل. آیات شریف یې وایي الله پاک یایي مسلمان ته یایي تاسې په رمضان مبارک کې روزې نیسئ تر شپې پورې روزه پوره کوئ. نو زه پوه شوم چې دې ښځې روزه ده، په خپله بوله یې نه راته ویل چې ما روزه ده. یا اتم صیام الی اللیل، تاسې روزې پوره کوئ تر شپې پورې. بیا یې ما ورته وویل ما ول دا خو اوس رمضان مبارک نه ده چې خوراک برابر شي بیا خامخا متوله هم شي. یا یې دې راته وویل وان تصوموا خیر لکم، که چیرې تاسې روزه ونیسئ او پوره یې کړئ ځای ته ورسوئ هغه تاسې لره بهتره ده. یا ما ورته وویل چې ته په خپله بولۍ باندې ولې نه غږېږې؟ او کوم خپله بولۍ چې په هغه باندې غږېږې ته خو د آیات د قرآن شریف آیاتونه راته یایې. یا دې راته وویل ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. دا آیات شریف راته وایو الله پاک یایي چې هر څوک چې یوه خبره کوي یو الفاظ یایي په دته په مورچه کې په رښتیا ناستې دي، د ده خبره چې کومه کښه خبره او که بده خبره هغه یې لیکي. نو آیات شریف راته وایي ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هغه فرشتې مقررې په مورچه کې ورته ناستې دي، د عمل لیکي. نو زه دا یایم چې زه خپله بولۍ نه ویایم او آیات ویایم. یا ما ویل ته څوک یې؟ یا دې راته وویل لا تقف ما لیس لک به علم،
دا عیاش شریف چې وایو یا ته د هغه شي فرض مه کوه چې د تا علم نه وي په هغه ښه باندې. او بیا یې ما ورته وویل ما عذر مې وایو چې ما به دغه پوښتنه نه درجه کړه. بیا عیاش شریف راته وایي یا لا تثریب علیکم الیوم. هغه عیاش شریف یې وایو چې هغه یوسف علیه السلام مبارک ورونو کوهي ته واچاوه. بیا بل وخت قحط پیښ شو، بیا دوی ورته رالو، بیا داسې ځان ور وښو. نو دوی وویل یې موږ ډېره لویه غلطي وکړه او ډېر تادام نه تا سره کړې ده. نو ده دستي ورته وویل یوسف علیه السلام جواب کې لا تثریب علیکم الیوم، هېڅ پکړ او هېڅ ګرې په تا باندې نشته. نن ورځ زه باچا یم، تاسې راغلي یاست غلې راجه غواړئ او تاسې به داسې عذر کې یاست، زه هم په هغه ګناه باندې نه نیسم. نو دې ورته ویل لا تثریب علیکم الیوم، تا باندې هېڅ پکړ نشته. سړي ته معنا دا وویل، عبدالله بن مبارک ته دا وویل صاحب په دغه باندې ته مه خفه کېږه، زه په دغه باندې خوا نه بدوم چې دا تا پوښتنه راجه وکړه. او بیا یې راته وویل دما خو اوښه ده وده راسره ده. یا ما ورته وویل عبدالله بن مبارک ما ورته وویل چې له ما سره بوده شته پیسپاره شه نو به دې زه ورسومه، په هغه باندې سپرېږي که نه سپرېږي. دې راته وویل چې وما تفعلوا من خیر یعلمه الله، چې تاسو څه خیر کوئ په هغه باندې الله تعالی خبر ده، الله تعالی جزا درکوي. دا عیاش شریف راته وایي داسې نه راته وویل چې هو پیسپرېږم سپاره مې کړه. نو زه اوښه مې ښې کړه، ګونډه مې نه کړه. نو دا اوښه دا سپرېدله غورځاره شوه، کپړې یې لږ تېرې شوې. نو دې دغه آیات وایو وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم، چې کوم تکلیف تاسو ته رسېږي هغه په دې سبب باندې تاسو ته رسېږي چې تاسو یې خپل کرتوت کړی دی، په هغه وجه باندې تاسو ته یو تکلیف رسېږي. یا ما ورته وویل چې زه بیا ګونډه کړم اوښه لږ صبر وکړه. دې دا عیاش شریف وایي ففهمناها سلیمان، هغه عیاش شریف یې وایي چې سلیمان علیه السلام او سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام زوی ده. نو دوه کسان رالو ورته یا دې یوه دعوه وایي یا دغه سړي د ما کښت کې برباد کړی دی، په مال باندې رمه یې پکې تړلې ده په کښت کې. نو داود علیه السلام ورته وویل یا دا رمه به ده ته ورکوي دا د کښت والته. بیا یې په هغه فیصله باندې نه بدلېدو. دا سړی یا دې وویل یا سلیمان علیه السلام ته راځه، هغه ته چې رالو سلیمان علیه السلام ورته وویل یا دا کښت به تر هغه دا سړی ساتي چې دا رمه یې ګډه کړې ده او دا د کښت وال به تر هغه وخته په دا مال باندې فایده اخلي، په وړیو په شیدو په شیانو باندې به فایده اخلي. هر وخت چې دا فصل جای ته دا سړي د رمې وال ورساوه یا دې به خپله رمه بوج نه دا کښت به ده ته ورپرېږدي. نو الله پاک یې یا په فهمناه سلیمان، موږ فهم ورکړو سلیمان علیه السلام ته او فیصله یې وکوله. نو دې دغه آیات وایو چې فهمناه سلیمان، یعنی تا دا کار اوس دا اوښه ګونډه کوي دا د اوس پام شو. فهمناه سلیمان داسې نه راته ویل چې دا خو د اوس ښه فکر وکړه اوس دې پام شو. عیاش شریف یې وایو د الله جل جلاله بندګانو ته ګورئ داسې وړ خبرې کوي او داسې وړ خبرې پاته کېږي او د الله جل جلاله په یاد او په حفظ کې وي. نو ماسې یې اوښه ښې کړه. بیا دا عیاش شریف وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، الله پاک یې مسلمانانو ته وایي چې تاسو سترګې نظرونه کته لرئ، پردو ښځو پردو محرمو ته پردو نارواو شیانو ته مه ګورئ. بیا هم دغه آیات شریف وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مسلمانانو ته وایي چې سترګې کته لرئ، یعنې دا سپرېدله په اوښه باندې ما دې دا اشاره راکړه چې کته ګوره نظر کته لره. نو چې دا په اوښه باندې سپاره شوه اوښه مې روانه کړه. نو چغه مې پرې وکړه، بیا نارې مې په اوښه باندې او چت روان شوم. یا دې راته وویل دا عیاش شریف دا مه وایه سوکه ده، داسې نه راته وویل بلکې عیاش شریف یې وایو واقصد فی مشیتک واغضض من صوتک. هغه عیاش شریف یې وایو چې الله پاک جل جلاله بیان کړی دی د لقمان حکیم چې دا زوی ته وویل واقصد فی مشیتک،
ټک کوه په میانه ته ورباندې واغضض من صوتک او په زوره باندې اواز مه کوه دا چې ما ته نه ورشي په زوره باندې نارې مه وهه او سوکه ځه آیا شریف یې راته ووایو خپله بوله یې نه راته وویله او بل څه ده له هغه بعد ما یې شعرونه شروع کړو شعرونه مې ویل یا دې راته ویل فقرأوا ما تیسر من القرآن چې قرآن شریف دې یاد وي هغه یایه الله پاک یایي فقرأوا ما تیسر من القرآن چې قرآن شریف دې یاد وي هغه یایه په لمانځه کې نو ما دا ورشه دا راته شعرونه مه یایه قرآن شریف یایه سبق یایه ذکر د خدای کوه یا ما ول دا خو تا ته ډېر لوی بلایي الله تعالی درکړې د ډېر لوی هنر یې درکړی دی دې وجې وما یذکر الا اولو الالباب پند نه اخلي په دغو شیانو باندې مګر هغه خلک یې اخلي چې الله تعالی کامل عقل ورکړی وي یا ما ورته ویل ته خاوند د دې مېړه لري یا دې راته ویل چې لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم د هر شي پوښتنه مه کوئ که چېرې تاسو ته ظاهر است تاسو به خفه شئ دا واقعه داسې واړوه نبی مبارک یو وخت په غوسه کې و یو سړی ورته وویل چې زه د چا زوی یم یا ته د پلانکي زوی یې پلار یې نه ور وښو بل سړی ور وښو بل ویل یا زه به چیرې یم ده ویل ته به په اور کې یې نو الله پاک ورته وویل یا تاسو دغه شي نبي ته مه یایي پوښتنې به دې کوئ زه به چیرې یم زه به څرنګه یم که تاسو ته دا خبره ښکاره شي بیا به تاسو ډېر خفه شئ نو داسې کارونه مه کوئ او ما یې ورته وویل چې قافله کې څوک لري یا دې ول المال والبنون داسې نه راته ول زبن مې دی او مال تجارت مې ده په دا قافله کې یا المال والبنون آیا شریف یې وایو المال والبنون زینة الحیات الدنیا الله پاک دا مال او دا زمن شي د ښایست د دنیا دی زه بیا پوه شوم چې مال یې هم شته سامانونه یې هم شته او زمن یې هم شته په دا قافله کې یا ما ورته وویل چې دا زمن د څه نه میږي دې داسې نه راته وویل چې یو ابراهیم ده یو موسی ده یو یحیی ده دې راته وویل واتخذ الله ابراهیم خلیلا یا یحیی خذ الکتاب بقوه وکلم الله موسی تکلیما دا آیاتونه وویل یا زه پوه شوم چې یو زوی موسی ده یو زوی ابراهیم ده یو زوی یحیی ده هلته چې راغلو یا ما ورته وویل څه علامې دي یا دې راته وویل چې د علامو بیان یې وکاوه چې کور ته راورسېدلو زمن او دې سره پیدا کړو یا داسې ښایسته زمن یې و چې ډېر ښایسته و دې د 100 روپۍ ورته ونیولې یا دغه روپۍ در واخلي دا سړي ته خوراکه راوړئ په خپله بوله یې نه ورته وویل آیا شریف یې ویایو هغه د اصحاب کهف و چې هغه 7 کسان وو او 8 سپی ورسره وو او اصحاب کهف کافر باچا پې راغی انور یې د بتانو په عبادت باندې امر کړو هغوی عبادت شروع کړو د بتانو او دوی دا خانزادګان د باچا د کورنۍ 100 کسان وو یو شپه ورسره سو یو د شپانه سپی وو دغه له ښاره راووتو نو چې پرېوتو پښو 309 کاله پښو باندې ویده و چې راویښ شو نو یملې خا د دوی مشر و هغه روپۍ یې ورته ونیوله یا دغه در واخه او مشر یې یملې خا ته روپۍ ونیوله یا دغه در واخه ښار ته ورسه او ډېره نرمي کوه دوی ښکاري چې اوس راوتلي وو له ښاره څخه دوی 309 کاله وتلي وو ورته ویې وجه فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینة فلینظر ایها ازکا طعاما وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا دا روپۍ در واخلي معنا دا روپۍ در واخلي او یو در واخلي او ورسې ښار ته او ډېره نرمي به کوئ او چې څوک در باندې خبر نه شي که در باندې خبر شو بیا به موږ خامخا خپل دین ته واړوي دا به قتل کړي نو دې دا ښځې خپله بولې نه ورته وویل دا یې ورته وویل معنا دا روپۍ در واخلئ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینة یو ځای ولرئ سړی دې ورشه دا روپۍ در واخلئ ښار ته ورسئ او بیا ګورئ ښه خوراکه پیدا کړئ ښه د خوراک شی پیدا کړئ یا ته یې راوړئ او خوراک شی راوړي ما ورته وویل دا زمانه دې مې وویل ما ول دا څه قصه ده چې له هغه راځه راډي شوی یم او دا ښځې خپله بولۍ نه ده ویلې
یا دا څلوېښت کاله یا کېږي چې د خپله بولۍ نه ده ویلې چې نقشه به د خپله بولۍ یا یمه لوی خدای به خفه شي نو بیا به په ما باندې قهر وشي نو زه ځکه خپله بولۍ نه یایم د آیات شریفه چې خلک قرآن څخه هر چا ته جواب ورکوم نو الله تعالی دې موږ داسې خلکو په شفاعت کې راولي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین